هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود الشريف وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. حامدا ومصليا. أما بعد، نن الله جل جلاله په قرآن عظیم فاکب دا صورت یو بیان کوي چې دا غنوم اعلی والکیږي ولوی لوړته څټم موږ تاسو هر وخت په سجدو کې یو کلمه د هر وخت وایي سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. وسبحان ربي الاعلى څټم رااله دا رااله څټم دا وستا سبحان رب الاعلى ستم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمانځي کې امت دا ویل خپل امت چې ته په سجده کې دا کلمات وایس. ګورم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وايي که څوک چې دا کلمه وایي لا اله الا الله دا تر ټولو زیاته زوره او غټه شسته د برکت کلمه ده. بل حدیث به وایي ته سبحان الله وایسته، بل حدیث به وایي بل حدیث کې بیا وایي حبیبتان کلمتان ثقيلتان على الميزان خفيفتان على اللسان. وایي تی کچيري دا کلمې دوی کلمې ویلې دا په تو رسم معاشره په ټول ترازو کې تر هر کلمې درنای په ځو باندې تر ټولو سپکه ده. دوی کلمې دي اسانه دي سپکې دي هر څوک چې کولای شي ویلم سي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ګوره دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوی کلمې دي. اوس ګوره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه رقم به خدي نور کلمې نبی علیه السلام ویلي تی دا کلمه وایس دا کلمه وایس دا د برکت دا برکت دا برکت. خو ستم چې نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې سجده ته تر سجده د الله جل جلاله په در کې یو داسې نعمت دی چې هر چاته نه نصیب کیږي. سجده یو داسې نعمت ته چې هر چاته خدای تعالی نه نصیب کوي. دا یو چاته لکه تسیه بلسی دارک هغه ته الله نصیب کړ دغه راشي په فرض مانځ کې الله ته سجده کوي، په نفل کې هم کوي، په واجب کې هم کوي، په مستحب کې هم کوي، په تراویح کې هم کوي، د اختر په مانځ کې هم کوي، په بش کې هم دغه سجده و کافر و انسانانو ته و چاته الله نه نصیب مگر خالی امت ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام. وس نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای کتی چیرې په مانځ کې سجده ته ولاړ تر ټول افضل ترين كلمات سيغد سبحان ربي الاعلى وذ سبحان ربي الاعلى باشر دي واسال الله تعالى بخفله في القران المجيد وذ سبحان ربي الاعلى دا په اصل کې سبحان ربي الاعلى ذلك سبح اسم ربك الاعلى. سبحان ربي الاعلى په القران المجيد کې دا رقم نکل سوي سبح اسم ربك الاعلى. سبحان زپاکي بیانوم ربي الاعلى زما د غلوی رب غټ رب بس زه پاکي بیانوم زما د لوی رب. په قران مجید کې بیا سبح اسم ته پاکي بیان کاس به اسم د هغه په نام باندې چا ربک چې هغه سا رب دی الاعلى چې غلوی دت الله وما تجغيش ما تجغيش ادم ما تجغيش. ګوره یو مثال دار کم ني یو استاد یو چا د سبق وای وایا الف ووایا ب ووایا تا ووایا ثا دا ووایا استاد سره وای الک شاګرد ووایا نه وای خالي وای الف با تا ثا خالد الفاظ وای کله استاد وای زشتاله کوم خبره وایم کوم کله سبق وای هغه سبق وای غیر کوم د غیر کوم وای الف هغه د سي الف دا ووایا نور سره الف. اوس الله سبح اسمه تسبيح بيان لا هغه په نامه باندې چا په نام ربي الاعلى ربك چغستار الاعلى چې ډېر لوی وزن تور توه سبحان
زه پاکي بیانوم ربي الاعلى چې هغه د ټولو لوی رب غټ بادشاه دی لوی ذات هغه لوی رب دی الله دی اوس الله تعالی په خپل قرآن سبح اسم ربك الاعلى ټول وای سبحان ربي الاعلى پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای وای که چیرې چا تلاوت کوله یا یو چاته ناس یو قاری او عالم یو ملات ناس هغه دا سورت تلاوت کوله په یو ختم کې په یو شي کې بیا دا سورت وارد سبح اسم ربك الاعلى الذي نو د په دبانې بیا ګرځي وای خامخابه سبحان ربي الاعلى دی وای فرغټه می بیا وای سيسو واسمه سبحان ربي الاعلى سبح اسم ربك الاعلى اي تسبيح بيان کې بڑای بیان کاس دغه په نامه باندې ربك الاعلى چې هر رب د ټول رب دی غټ لوی رب دی وس علماء کرام برمای وای د دغه خیوبل سبق او امت پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته حاصل شي لوی سبق ته انسانان چهار ژوند کوي ودیږي ګرځي خوراک کوي کاروبار کوي ژوند زندگی کوي ناست ولاړ کوي یوازې ناست په محفل کې ناست فارش کې ناست دته بیا الله وای سبح اسمك یاد کا هغه رب الاعلى هو الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذا كلمه چې تعالی فخر سره وای کتلی که ناس وي که ولاړ وي که پروت وي که د اودس وي که د نه وي که د کار کولی که د نه کولی په لاس د کار کولی کار کوه اته کلمه وایه اته ویدېدې اته کلمه وایه به داسې به خوب درسي اته راویښتې دستي وایه ګوره دلته راویښېدو کې یو بل حدیث را یاد شي بیا یو ځای کې علما کرام فرمایي وایي هر انسان چې سهار وختي را کښېنست چې څنګه را کښېنستې وایي سبحان الله والحمد دريمه كلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بیا دغه بعد کچیر چا سلام مزدا هغه علماء کرام سلام دې مرسه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيد الخير وعلى كل شيء قدير دا دریم سلام کلمه چې سچ انسان له خوب راوي دا ګرد ورځ به انسان ګرد ورځ شپه سبا تر درویشېدو پورې دا انسان به له شیطانانو له شره محفوظ وي د انسانانو له ضرره به محفوظ وي له ټکو له پریشانۍ له بدرنګۍ له بېعزتۍ به محفوظ وي دا به داسې کار وکړي چې هغه کار کولو باندې انسان سر پرې کېږي په معاشره کې په خلکو کې الله جل جلاله به داسې پرده پر واچوي چې د خلکو تر مخ به کار وکړي خلک به سترګې نه پرشنې نه ویني د کلمې برکت په رزق روزي کې برکت په اهل او عیال کې برکت په کاروبار کې برکت زړه کې سکون آرام اطمینان مینه محبت نور هم د الله تعالی پیدا سي خوند وکړي سهار حمد ثنا د لوی رب داسې نو دا کلمات خامخا ډېرې کاس خصوصا هغه کلمات چې تل یو غټه پیرزه خو وظیفه واخلي بیت وکړي هغه به تعالی اجازه درکړي بیا هغو نه مطابق هغه ته 1000 وایه 2000 وایه هر څونه مار چې په لاس درکولی هغو نه وارې وایسته الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړي په سوا او بیا ترتیب کړي برابر کړي سیسو والذي قدر فهدا بیا ته اندازه کړي فهدا بیا ته هدایت کړي ګوره الفاظ د غوښ کړي دي الفاظ که څه هم په پښتو کې بعض معنا یو رقم راځي په ګر په حقیقت کې بیا معناوي سر بدل دي الذي هغه ذات خلق ته پیدا کړي سیسو بیا وای فسوا بیا برابر کړي بیا الله وای بیا وای والذي هغه ذات قدر چې ته اندازه کړي په هدا بیا ته هدایت وس اول خلق په خلق زخ مراد علماء کرام فرمای د مور نس د مور په نس کې څنګه پیدا کی څنګه جوړ کی ګوره د مور په نس کې یو شی نه مور نس د نر نس یو رقم کلمې یو رقم بدن یو رقم وینه یو رقم شي هیڅ فرق نه الله وای سوچ وکړه دغه نس د نر هم نه د شجم سیسو ما د شذ په نس کې څنګه شی پیدا خلق ما پیدا بیا الله وای فسوا ذخ مراد بیا الله وای ګوره په نس کې ما د اکسنې غټوي تانل دی اوس پیدا اوس د اکسنې چورد سبا کال باته دغه غټ بل کاته دغه غټ بل اوس بیا سپینجرې فقدر فسوا ما دا اندازه کولی نن لس غټ نن ګوتره دا رقم نه دی چې یو کال خالي لاسونه غټیش دونه لوی اوږده لاسونه کښنه یو کال خالي سر غټیش دا نه غټ ګوره سوچ باندې کې پاک پازو کې الله وای دغه هلک ما د مور په نس څنګه غچ پیدا
خلق اوس فسوا په دنیا کې سما فسوا ما دی اندازه دا ګوت سونه غټوم دغه ځخه دغه لږ ګوتم نه غټه کړ د خل نصر سونه غټوم بدن نه غونو سره دا یو بشه سونه غټوم دا په بشه دا رقم نه دی خالي په یو کال خالي بشه غټه تر دا یو بشه رسید اول بشه دونه څنګه را بیا الله والذي قدر جماعت اندازه و چی علماء کرام فرمایي تماله زمین وساته له سړو به وساته لا یخم وساته ما تا تبا کدی صلات خوړی کدی سبزی خوړل کدی غوښه خوړل کدی وچه خوړل کدی رنده خوړل ما ستا اندازه کوله ما تا ته فهدا الله وای ما تا ته هدایت کړی هدایت اوس په دوه قسم ما ته د مخکې ولا یو اراد طریق یو ایصال المطلب کښنه على ترلس کولو پرې الله جل جلاله په هدایت د دین د اسلام ثابت پاتې کړی بیا د استاد د مور په لاس کوم پلار مور استاد الک لاغه هدایت زخر اړوي پر بل خو بوله الله وای هغه کوم زملا تړ کوم کته د شیطان لار اختر هم زستامنا تړ اس خبره ها ثم يعيدوا بیا استمات یادو کله بیا الله یې بده تاسو هر معنا په قران مجید کې قسم په غټه معنا کې سره یو مگر په حقیقت کې بیا سره بدل بس الله تعالی په قران مجید کې نور فرمایي والذي هغه ذات اخرج المرعى چراوي سلم ذکی زخه شنګشتي مراويسه وجعله غثاء احوا بیا ما وګرځول داسې د پر خوراک احوا بیا بنغه بغز سنقرئ کته تلاوت وکفلا تنسى الا ما شاء الله چې ستم الله تعالی غواړي انه يعلم الجهر چغه بشکاره کې وما يخفى کم د پټ کړی دي الا ما شاء الله کې وس علماء کرام الا ما شاء الله وای ګور وس انسان دا وای یو انسان دا وکي الله وای ز په هر شي قادر انسان دا وای ما و د سیدته یو غلط کار یو ګناه مې وس ما په ګناه دی الله دا ټول خلق خبر کی یو انسان دا خبر وکي وس الله ورته دا کافران ورال کافر ورته ویل یا رسول الله آیا ستاسو لوی خدای چې ته ایمان تور باندې راوړې هغه لوی خدای ما وسه یو داسې غټ ګناه زره روان یم لا مال الظلم لا ما مسلمانان رکل یا مکشنیان شیدان یا مشید شیدان یا نو مسلمانان او مال ته ضرر ورسې یو غټ ګناه مې وکړ په دې ګناه باندې په ما باندې هغه سړی نه خبر چاله ما تاون رسول په دې ګناه باندې تم نه خبر ستا کله نه خبر وستا خدای ته وایي چې ما د خلک خبر فما دي خلق ما دي وشرين الا ما شاء الله تعالی په قران مجید کې وای فهدا زچاته هدایت کوم سما ساته هدایت کولې کما په غلطه لار کې روان کړم ز پرده پراچوم که په شی لار کې روان کړم ز پرده پراچوم بیا الا ما شاء الله چې ستم الله خوښ کې تا به داسې وشرني چې حد انتها نه صاحب خیال نه یو دم خلق در باندې راسي و بشرمېش یو انسان نه یو دم اچانک په یو کار کې روان یو دم پساس و شرمیش الله وای زه پر دزن پورته کم الا ما شاء الله ستم الله زبنا خوشي انه يعلم الجهر بشک هغه لوی خدای چې يعلم الجهر هغه خبر دی په اشکار باندې او ما يخفى او استکم پټ کې هغه باندې خبر دی الله په هر څه باندې خبر وس ما شاء الله فما شاء الله الفاظ کې وس علماء کرام ډېر خبرې کړي به انتها ډېر غټ باس کړي یک نه مفصل باس وسره ما شاء الله ستم الله وای چې ستم انسان نا ولادت شوین ما شاء الله خپل اولاد تسترګ شتیرس ما شاء الله دبل اولاد تسترګ شتیرس ما شاء الله مال د چا تسترګ شتیرس خپل مال تسترګ شتیر چې کم انسان په خلق کې ما شاء الله لفظ ولري علماء کرام فرمایي وای فکر د عمر باندې به هغه انسان په خپل مال په خپل اولاد په خپل اهل او عیال کې به هغه بد نظری نه ویني چې کم بد نظر له قران له حدیث ثابت پیغمبر اسلام فرمایي وای بد نظری دا ثابت دا صح د انسان بد نظر ولګي د بد نظر لپاره علاج دا دی چې انسان نه لاس سره نه پښې سره نه خلاص سره سب ماشاءالله بس ماشاءالله نو ماشاءالله لفظ لا خپل الفاظ په کلام کې زیات اذان څوک کولای شي جناب ته کولای شي وی هغه بټنو دا کونج بټنو هغه کونج وسی وک
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وس الله جل جلاله كقرآن عظيم فاك إلا ما شاء الله كوزر إنه يعلم الجهر وما خبر ده پشکارا شان مني وما يخفى واستكم پټ کړي ونيسر لليسرى او بهتر دی لليسرى آسان بك الله تعالى لليسرى دا آسان کده ته بار فذكر تنسيت ان فعت الذكرى دا چا لپاره چې غن نصیحت حاصل کوون کړي سيذكر من يخشى عن قريب ده چې دا خلق واستاله نصیحت برکته دی لما وبرجي ويتجنبها الاشقى الله تعالى دې برکه شیور سما شبنه کشور بني الذي يصل النار الكبرى چې سټین دی روغ ځای لوی غټ اورته لوی غټ جهنم الله وايي وزما ډېر لوی غټ عذاب لوی غټ جهنم يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا په جهنم کې الله وايي ثم لا يموت نبي کې پیدا مرګ بیانس ولا يحيى او نو بیا ژوند لکه ژوند پیدا کې لکه مثال دغه ژوند بیا کال ژوندۍ 50 کال ژوندۍ بیا مړ ولا يحيى ارام جاری به دا بنئ چې ژوند وچشتوي مرګ وچ انسان په یو حالت ژوندۍ به ختمي جبه سوځي جبه غرقي جبه والکي جبه ټکلکي جبه بیرته بسمیږي خرقي جبه بیرته بسمیږي روان وي دا به جاری ثم لا يموت فيها ولا يحيى نو پیدا کی آرام سکون ولا غزوان قد افلح من تزكى کامیابی ده الله وايي هغه چا لپاره چې نصیحت ځان ګوره دا د قران مجید احکام د جمعې په ورځ بیان کیږي هغه د الله احکام دي یو عالم په یو ادراک بیان کوي هغه د الله احکام بیان وس کامیابی ده د هغه چا لپاره چې دغه نصیحت ذخیره خپل ژوند په اصول کې روان کړي خپل ژوند په لارې کې برابر تزكى هغه نصیحت حاصل کوي به دغه لپاره وذكر اسم ربي فصلى او توريات هغه رب صلى هغه ذات چې هغه ته ځان کړی چې برانه زیسه بل تؤثرون الحياه الدنيا بلکې تاسو توجه زیاته تؤثرون تاسو خپل حالات ترجیح زیات ور کړی د دنیا وزن بل تؤثرون الحياه الدنيا بلکې تاسو توجه ډېر د دنیا او خاطر ده الله تعالی وسه والاخره خير وابقى او اخرت بهتره دی تر دنیا ته ځون ډېر انسانان دالک مال مرګ بیریش زما ته مرګ خو نه لک مال د خدای مرګ نه لک زه دې ژوندۍ دا بدعا ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای ډېر غټ عمر ډېر لوی عمر ډېر غټ عمر بیخي غټ عمر چې انسان له عبادات له حرکات له سکنات ووزي له هر شي وزي دا ودله عذاب دا د ګناهو کړهونه دي تر د وزي ثم بل وايي الله وايي قد هغه انسانان چې کوم انسان ته یو انسان دا وايي علماء کرام فرمایي وایي تا دې الله تعالی غټ عمر درکړي دا بدعا ده چاته داسې الفاظ ما ستا عمر دې ډېر شي استغفر ستا عمر دې ډېر شي که چیرې دا انسان په آخري خاتمه په خراب کړ دا انسان په خرابېدو کې ډېر غټ عمر کې روان په ګناهۍ کې روان په تباهۍ کې روان دا ورته الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوي الله جل جلاله دې چې څونه عمر درکړي هغه عمر دې الله تعالی د اسلامي په طریقاتو کې برابر روان بیا که ډېر دې کړل عمر معلوم عمر نه بڑھاوي نه کمیږي نه بڑھاوي خو الله وايي وللآخرة خير وابقى انسانانو تاسو دا خبرې کوس ته دغه دنیا ژوند تر محنت زیات تاسو د آخرت ترجیح ورکړئ د دنیا ژوند کې تر پریشانی و هر شي ته جلا پریشان هر شي کې جلا ستومانه هر شي کې جلا سړی هر شي کې جلا در په در الله وايي ته دغه په درېمه حصہ راس په زما په لارې کې ځان سړی ته دغه ذات ته دغه لې ځان در په در خير وابقى تر دغه زیاته اخرت ژوند تر دغه دنیا ژوند ته وتا ته بهتر دی چې شایسته کې دغه لپاره کړهونه وخوري دغه لپاره ستړي اوسه
الله مخ په قرآن پاک فرمای وللآخرة خیر و ابقى اے انسانانو دنیا ژوند ته آخرت ژوند وتی ته بهتر دی دنیا تر ژوند ان هذا لفي الصحف الاولى چې ستم اول کې ستم ته د ښکارا څنګه ولې صفه صحف ابراهيم و موسی یا آیا تا ترغلي واقعات علامات مجلسونه د موسی عليه السلام یا هغه واقعات مجلسونه چې هغه ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام باندې کوم حالات رااله کوم زنر دراله کوم ظالمانو سره مخ شو کوم بدمعشانو کوم مردار خرور سره مخ شو الله تعالی په کوم حال کې بوت د څنګه سلامت جوړ ستړي سمانه جوړ موسی عليه السلام الله څنګه سم اوس انسان سوچ وکي زه خو د موسی پر کم نه زه خو د ابراهيم عليه السلام پر کم نه نو زه د ابراهيم عليه السلام څنګه سمانه زه خو د کښنی اور ته لاس لري نه سمته ولې پټ کړه نو زه بیا څنګه معنا په اور کې بالال ورناس ها اوس علماء کرام فرمای وای دا هو انبیاء کرام زخه علاوه د صحابه کرام مرتبه د صحابه کرامو 100% ایمان په موږ باندې فرض دی 100% ایمان د صحابه د ایمان قدر او اعمال فرمای 100% خامخا فرض دی چې موږ لس وکم مش الله تعالی مقام د خیر نصیب کړي ولی پیغمبر علیه السلام ویل صحابه کرام ولي ورزلا زما ورونه راشي او زما د ورونو په مقام تر بعض صحابه کرام لوړي خو بعض روایت راځي وایي زما د ورونو مقام به د بني اسرائیل تر انبیاء کرام لوړي دا قول صحیح دی ما زما د ورونو مقام به د بني اسرائیل تر انبیاء کرام لوړي یو ورځ امام غزالی صاحب رحم الله موسی علیه السلام په خوب ورځ محشر قایم دی نبی الله ناس دی شعر ته پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام کرسی شات ټول امت ته پیغمبر سره خصوصا علماء کرام صحابه کرام تابعین تبع تابعین مجتهدین ائمه مجتهدین علماء کرام مفسرین دا ورسره دي د سرته بیا وای شاته بیا هغه انبیاء کرام د سرته بیا انسان مشتمل مسلم مطلق انسان ولاړ و بدی ټینګ موسی علیه السلام موسی علیه السلام ویلې اے الله رسول الله نبی علیه السلام امام غزالی وای زر درته ولاړ نبی علیه السلام ورته وای تا څنګه دا ویلې چې زما د ورونو مقام به ورسو محشر به د بنی اسرائیل تر مقام غټ صحیح شو موسی علیه السلام نو ولاړ امام غزالی سول زور مخ امام غزالی ورته اے موسی یا موسی تا ته الله ویلې چې ستا په لاس کې چشت ته څه کوې ستا په لاس کې چشت تا ولې خبرې ورسره زیاته ولې تا ورته قال هي عصاي اتوكل بها عليه واشرب على غنمي ولي في مآرب اخرى وسي انسان زما په لاس کې د قرآن مجید تراجخ تاسو په لاس کې چشت د قرآن زه خبرې وجدې کم ته ما ته ستا په لاس کې چشت زه قرآن دی قرآن مجید دی الله را نازل کړ دی د روزې په میاشت کې دی دا ډېر د برکت کتاب دی زه خبرې وجدې کم موسی علیه السلام الله ویل ستا په لاس کې چشت دورته قال هي عصاي زه دا شپنې په کوم پاڼې پر اټکوم لارې په صفا کوم ډېر کارونه دورته ویل امام غزالی ورته ولتا ولې خبرې وجدې کړه لاس ول ما ته کلام خوند بیا موسی علیه السلام دا درک ورکړ چې دومره تیز علم د امت پیغمبر علیه السلام په اخري امت کې دی نو دا معلومه سره چې هغه امت چې نه خدای لیدل نه رسول لیدل نه قرآن نزول لیدل نه صحابه کرام لیدل نه پر هغه غټ پریشانه هغه لوی اپتونه دي بیا الحمدلله په دین مکلف بیا په اسلام کې ولاړ بیا په وخت منځنه روزه او زکات او حج هر عبادت غاړش نو موږ مقام به ورسو محشر به د بني اسرائیل تر انبیاء کرام زیات موږ ته ټوله نبی علیه السلام ورونو نبی علیه السلام په خپل وای ها کما او تا دغه په چوکاټ کې لږ ځان برابر ورولو بیا ورونو کما او تا شرمنده ورسو پیغمبر علیه السلام وګه سم او تا پیژنې غیب کده لمخ بس الله جل وعلا مجتهد هدايه نصيب امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اكتب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحم علينا عند الموت ولا تعذب علينا بعد الموت امين برحمتك يا صفونا السمكين ما بين صليد الموت راس دننا المسجد راس نزل محمد راس جانو ماذا تكبير هو بيحصل بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله راس مسجد راس موبايلنا بنك موبايلنا خلاص ميلك
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.